ان خورلو چې دا به هغه سړی ته په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکړي. اوس ټوله دنیا د چا چې د دې په مہر کې ورکړي. اصل تلور ودول غواړي. امام ابو حنیفه ورته وی چې هغه تا ته چې یو پیسې د شینه ما ویلیو د خدای بنده کاغه شه دې را کړو ما هم دا مسله درته کوله. خو هغه وخت کې مې په پیسې کوله اوس به د خدای په نامه درته وکړم. لور چې چاته وده داغه سړی نه د لور په مہر کې قران والا نو د قران قیمت نه دنیا ده او نه و ما فيها ده. نو قسم بدی منوهی او لور بدی موادش. تاسو خیال راغی. نو عرض داو چې مونږ دماغ کې وسط نشته. نن بیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق صرف دمره ده چې علماء په منځ کې په دوو خبرو کې لږ اختلاف دی. یو دا چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان څومره او دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی او کنا. بدا دو خبرې نن ستاسو مخ کې عرض کول. عزیزانو علماء ټول پدې طرف باندې دي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دي هغه یو سل او دولسو. امام سے رحمت اللہ علیہ د 112 استادانو نه سبق ویلے چې په هغه استادانو کې یو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ هم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا هغه امام دے چې کوم متعلق اس شیعہ لگیا دی او فقہ جعفریہ چغی وہی. نو عزیزانو عرض داو چې مونږه د فقہ حنفی چغی وہو او شیعه چې دی هغه د فقه جعفریه چغی وای. نو کپ فقه جعفریه او فقه حنفی کې اختلاف وی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خدا فقه امام جعفر صادق نزدا کړي وا. نو بیا ولی د امام جعفر صادق فقہ جدا دا او د امام ابو حنیفہ فقہ جدا دا. خبر دا نه ده. خبر دا ده چې دا چرته ثابت نه ده چې امام جعفر صادق په خپل لاس باندې د فقه د کم کتاب تصنیف کړي. دا
فقه جعفریه چې دا یو نیم سل کال رستو د امام جعفر صادق د وفات نا یو نیم سل کال رستو دا د شیعو ملیانو تدوین کړی دا. نو د شیعه ملا خو بیا خپل خوخه ده چې هر څه پکې لیکلي دی هغه لیکلي، ځکه چې ملیانو په هر زمانہ کې د خپل مذاق مطابق لته خوالی دي کړ. قرآن کې راځي ويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. حلاکت وی د اغلا سونو د پارا چې دی لیکلو کی او بیا وای چې دا د خدای کلام دی. دا د يهودو د علماو په حق کې خدای پاک ویلي دي چې غریب په خپل لاس لیکل وکړه او قوم ته به یو شی پیش کړ چې دا د خدای کلام. نو الله وی چې ویل هلاکت او تبعی دی وی. بعض مفسرین وی چې ویل دا هغه کنده ده په جهنم کې چې هر ورځ جهنم هم اویا کرته د دې کنده نه امان غواړي. لکه قرآن کې راځي کم سورت ته ویل یومئذ للمکذبین. مرسلات ما خو تاسو ته خوندم نشتا. په دې صورت کې وګوره دک دے ویل یومئذ للمکذبین. الله وی په دغه ورځ به د دروغجنو د پاره ویل کندوي. کم خلق چې دروغ وای او د دروغ وعده کوي د دغه خلقو د پاره به ویل کندوي. نو عزیزانو عرض میں داو چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې د لاس د فقه تصنیف شتنا 150 کال رستو دا فقه جعفریه چې اوس شیعه وایي چې مونږ بم په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو. اوس پاکستان خو د حکمرانو د لاساډو سملک پاتې نه دی، سملک پاتې نشو. کینی دوی تویل پکار دی چې الکته ملک کې قانون خو بداغه چای چې د چا اکثریت اکثریت د احناف دے تاسو پوڑو کې مال گئے. نو تاسو څنګه وایي چې مونږ په پاکستان کې د فقه جعفریه نفاذ غواړو او هغه د پاره جلوسونه او جلسې کوي؟ خو سړی نشتا، ملک نشتا، زور نشتا، قوت نشتا. کم ملکونو کې چې زور او قوت ته هغه ملکونو کې دا خلق اوسېږي هلته کلک نشي کولی. خو دا ملک نه دی. نو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ 112 استادان. دویمه خبره دادا چې د څومره لوی علم مالکو
د دې اندازه علما لګولې. ابن ابي ليلى بادشاہ ته رپورټ وکړو چې دا امام ابو حنیفه چې وینو زه فیصله نه کوم، زه فیصله وکم او دی وی چې د پکې دا غلطي کړې ده. د بادشاہ راغوښتو چې یا به زما قاضي کېږي او یا د جیل تاچو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی چې قاضي کېده خو خکار ده، لوی منصب به زما لاس کې راشي، خو ما د بادشاہ قاضي توب ته د پیغمبر یو حدیث نه پریدي، یو حدیث را پورن خطه ده آمه نه پریدي چې زه قاضي شم. نو بادشاہ ورته ویل چې کوم حدیث ته؟ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د قوم مشر او د قوم قاضي شي ذبح بغیر سکین، اغا حلال کړی شي بغیر د چړې نه. نو زه قضا ستا ځکه نه قبلوم چې د پیغمبر دا حدیث میں ستا قضا ته نه پریدي. کم سړی چې د قوم مشر شي بے تیغه حلال کړی شي، بے تیغه. نو زه ځان بے تیغه نه حلالوم، زه د قوم قضا او مشري نه کوم. واغستو په جیل کې واچولو او په جیل کې ور سره داسې عملو کو چې هغه په جیل کې وفات شو. نو عرض می داو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی، صحابی چاته وای چې پیغمبر لیدلې، تابعی چاته وای چې هغه صحابی لیدلې. علما لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې، 72 صحابه. علما لیکي چې په دې کې دا شرط نشتا چې په نابالغ توب کې نابالغ معصوم پیغمبر لیدلې نو اغم د صحابه رتبه ده، او نابالغ معصوم صحابي ولیدو نو داغه هم د تابعی رتبه ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 72 صحابه لیدلې، لہذا امام ابو حنیفه تابعی ده. په دې تابعی توب کې فائدہ صدا، فائدہ صدا، فائدہ پیغمبر ویلې ده چې خیر القرون قرنی، بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خ زمانہ چرته وا یا چرته پیدا بشي. پیغمبر وی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم، نو بهتره په زمانو کې زما زمانہ ده چې هغه د صحابه دور ده. ثم الذین یلونهم، بیا هغه زمانہ بهتره ده چې کما زما زمانه ته نږدې ده. نو د دې زمانه ته نږدې بیا د تابعین زمانہ ده. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دغه حدیث لاندې د پیغمبر په دغه ذات کې ده چې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم. نو امام ابو حنیفه په هغه بهتره زمانہ کې ده چې هغه کې بیا یو امام بل نشتا، دا ټول د نبی اروس. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. نو اختلاف دائمه مجتهدین و منس کی دالوی رحمتی. اس د امام ابو حنیفہ و د امام شافعی منس کے اختلاف تھے، لیکن د تعلق عالم گورا
اندرون د صفای عالم ګورا. امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې ما تب کوم مسله کې څه مشکل پیښ شو نو زبد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر تلاړم چې قبر ته بلاړم نو التب می 2 رکعات نفل وکړ. نو د امام شافعی مذهب دا دی چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي، لاسونه دلیږي. و امام شافعی وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما به رفع الیدین هم نه کول او پسینه به ملاسم نه کې غلان دی به ملاس کې خو ځکه چې د دې قبر والا مذهب دانو نو دنه مال حیا راتلا او به کی څوک داس چا زره جستا اختلافي او ته داغه قبر ته بلار شي او 2 رکعات نفل بو کې او دعاګانې بو کې چې خدای دا مشکل زما آسان د امام شافعی سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره داغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرېخو چې د دې قبر والا مذهب دانه دی چې د خپن شي چرته. تاسو خیال را نو د دې وجنه عزیزانو زمونږ اختلاف داسې پکار نن ستا ټول ملک په یو عظیم قهر گرفتار، عظیم قهر. یو خو قوم د قوم ته د علم او د غیر علم پته نشته. پیژنې نه کچرته یو باټ را پاسې دو ورته په منبر کې ناستو او غزل شروع کړم دوی ورته وی واه واه سبحان. کچرته یو ناتخوان را پاسې دو او ورته تقریر شروع کوم دوی وی دالوی مولا. امام شافعی رحمت الله علیه دا سوکو د کمزه او کمزه کې پیدا ہو او بیا علم په کمزه کې کړو دا بیان دینا. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه د خپل نوم چې د محمد او د پلار نوم ادریس نو دی وایا محمد ابن ادریس. د سلسله د نسب چې دا هغه پشپغم پشت کې د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي. عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپغم پشت کې امام شافعی رحمت الله علیه چې ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده.